حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم۔ قرآن پاک کے اللہ رب العالمین مونږ تاسو له د توبې د وستلو حکم راکوي۔ الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الی الله توبة نصوحا تاسو الله رب العالمین ته توبه وباسئ النصوحا داسې توبه چې کلکه وي او بیا تاسو یې ماته نه کوئ، یعنی انسان ته الله رب العالمین د داسې توبې حکم ورکوي چې د هغې نه بعد دا انسان بیا ګناه ونکړي۔ توبې سره انسان ته الله رب العالمین تیر شوي ټول ګناهونه معاف کوي او د ده چې څومره ګناهونه یې هغه په نیک عمل باندې الله پاک بدلی۔ د ټولو نه اول په مخ د ځمکه ړومبنی انسان او ړومبنی پیغمبر هغه سیدنا آدم علیه السلام دی۔ آدم علیه السلام رب العالمین جنتونو ته بوتلو او په جنتونو کې بیا آدم علیه السلام ډیر وخت تیر کړی دی۔ هلته بیا حوا بیبي هم آدم علیه السلام سره د ملګرتیا دپاره الله رب العالمین پیدا کړله او بیا د جنتونو نه چې آدم علیه السلام ته حکم شوی چې په دې کې هر ځای ته لاړ شه، هر څه میوې استعمال کا خو صرف دې ممنوعه میوې له مه ورځه، نو آدم علیه السلام به د هغې نه پرهیز کو، د هغې نه به ځان ساته، د هغې باوجود څه خاص وجوهات رالل او حوا بیبي هم آدم علیه السلام ته صلاح او مشوره ورکړه او د حوا بیبي صلاح او مشوره هغه هم د خپله ځایه د خپله ځانه نه وه بلکې شیطان حوا بیبي ته قسمونه خوړلي وو، آدم علیه السلام ته قسمونه خوړلي دي۔ آدم علیه السلام او حوا بیبي دوی چې سوچ کوي چې په مخ د ځمکه یا په غونډه دنیا کې یا په تمام کائنات کې څوک هم د الله په نوم په دروغه قسم نشي خوړی، نو د شیطان په دروغه قسم باندې حوا بیبي او آدم علیه السلام تیر وتل۔ وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، د شیطان د دواړو ته قسمونه وخوړل وایي زه ستاسو دپاره خیرخوا یم، نو د الله په ذات باندې قسم آدم علیه السلام او حوا بیبي چېرته نو اورېدلی چې په دروغه به هم څوک خوري، د دې په وجه آدم علیه السلام هغه ممنوعه شجر هغه ممنوعه میوې ته ورنږدې شو۔ هغه ممنوعه میوې ته چې ورنږدې شو نو الله رب العالمین فورا حکم وکړ تاسو د جنت نه بهر وځئ، ځکه ما کوم حکم تاسو له درکړی دی تاسو د هغې حکم پوره خیال او نه ساتلی شو، د دې په وجه باندې تاسو د جنت نه بهر وځئ۔ اوس د آدم علیه السلام دا عمل دې ته که د اصولو په رڼا کې وکتلی شي نو دا ګناه ده او که نه ده، نو قرآن کې بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي ولم نجد له عزما، آدم علیه السلام د دې کار د کولو عزم او اراده نه وه کړې، دا بې اختیاره خطا شو دا کار یې وکړو، لکه د رمضان په میاشت کې بنده ته ښه پته وي چې یاره زما روژه ده خو بیا لږ ساعت پس ووړي راوړي او خپله روژه ترې ایره شي او خوراک یا د څکلو څه شی راواخلي هغه استعمال کی، نو په دې خطا باندې په دې ایره باندې دا کار خو د ګناه دی، دا کار خو غلط دی، خو په دې ایره باندې دا بنده نه ګناهګاریږي نه یې پې روژې ته څه ضرر رسی، پښتانه هم وایي او شریعت په رڼا کې شریعت هم دا وایي چې په ایره باندې روژه نه ماتیږي، نو آدم علیه السلام هم په ایره باندې دغه ممنوعه میوې له ورغلی دی، نو په دې باندې ګناهګار نه دی،
خو بیا عموم انسان په خپل بیا ځان لزړه خوري چې دا سمې وکړل دا مې ښه ونه کړل. نو بیا آدم علیه السلام چې دغه ممنوعه میوې ته ورنږدې شو او هغه میوه یې استعمال کړه نو دنیا ته خو راغی خو بیا یې ځان لزړه خوړه چې یاره دا ما کم کار کړی دا مې ښه نه دي کړی او ما نه الله خفه دی. الله حکم کړی دا کار مه کوه ما کړی دی په دې به ما نه ښه ټیک الله ناراضه وي الله به خفه وي. نو آدم علیه السلام په دې خبره باندې جړاګانې کولې د سترګو مبارکو نه اوښکې تویدل شروع شو. حدیث مبارک کې راغلی دی وی آدم علیه السلام پورا 300 کال یو شان د دې خطا په وجه باندې د سترګو نه اوښکې توی کړي دي مسلسل جړلی دي او دومره جړلی دي چې د ځمکې ځای په ځای قدم په قدم د سترګو نه اوښکې توی شوي دي هر ځای په اوښکو باندې لون شوی دی. نو دا د الله د یرې د الله په لوی عظمت کې آدم علیه السلام اوښکې قربان کړي دي اوښکې توی کړي دي. نو حدیث مبارک میں تاسو ته وی 300 کاله مسلسل آدم علیه السلام یو شان اوښکې تویولې او د الله د یرې یې جړل چې الله به ما معاف کی او کنه. اوس دا آدم علیه السلام ګناه نه ده کړې د دې بیان او صفائی الله په خپله کړی چې دی ګناه نه ده کړی خو بیا عموم آدم علیه السلام خپل ضمیر کې ځان سره مخاطب دی او ځان ته وایي چې دا به تا ګناه کړي په دې به الله تا خفه کړي تا نه به رب العالمین ناراضه شوي. په دې خبره آدم علیه السلام 300 کاله مسلسل جړلی دي او د الله نه معافیا نه غوښتې. آدم علیه السلام چې کله جاړي د سترګو نه اوښکې تویږي نو 2 کار نه کول. یو دا چې پورته اسمان طرف ته نه کتل سترګې نو چتولې بل دا چې د توبې الفاظ خولې له نه راوستل بلکې آدم علیه السلام مکمل پچ په خولې باندې او په ټیټو سترګو باندې یو شان 300 کاله اوښکې توی کړي دي. اوس په دې کې د آدم علیه السلام مراد سو غرض او مقصد سو مطلب سو نو کتابونو لیکلی دي وی آدم علیه السلام 300 کاله خو جړلی دي او په دې 300 کالو کې چرته سترګې پورته کړي نه دي. وی دا د ډېر حیا د وجې چې کوم الله ز پیدا کړی ما باندې دومره عنایات کړي دي د هغې باوجود ما هغه خفه کړی ناراض کړی دی د هغه د حکم پیروي مې نه ده کړې تعمیل مې نه دی کړی د دې په وجه باندې سترګې د حیا د وجې نه پورته کولې. بل دا توبې الفاظ هم نوې سیم نوې بس په چپه خولې ځان له د سترګو نه اوښکې روانې کړي دي او په زړه زړه کې خفه دی او په زړه کې چې هر څه ویل غواړي خو خولې له الفاظ نه راولي په چپه خولې جاړي. علما فرمای وی دا ولی وی آدم علیه السلام وی چې اسنا الله پاک خو ما نه اسم ناراضه دی الله را نه خفه دی اسنا چې زه د توبې د پارس الفاظ وایم او فرض که هغه الفاظ په خپل نیت کې د توبې ادا کول غواړم او هغه د توبې په ځای خوله مې خطا شي څه نور څه مې د خولې نه ونه خیږي هغه د الله د خفګان باعث ونه ګرځي نو اسم الله خفه دی چرته نور هم را نه خفه نشي. ندینه معلومه شوه چې د الله رب العالمین د یرنا آدم علیه السلام په مخ د ځمکه ړومبنی انسان دی او ړومبنی پیغمبر دی ړومبنی رسول او نبی دی هغه جړلی دی. نو دا د آدم علیه السلام عمل دی په مخ د ځمکه د الله د رضا کېدو عمل یې کړی دی او چې الله ناراضه نو موږ او تاسو ته د آدم علیه السلام بچی ویلی شي موږ د آدم علیه السلام اولاد کې راځو زمونږ آدم علیه السلام بابا کیږي د بابا نه چې کومې طریقې پاتې هغه به په بچو کې وي نو موږ د آدم علیه السلام اولاد یو موږ به هم د الله نه په خپلو کړو عملونو باندې ملامت به یو الله نه به معافي غواړو الله ته به اوښکې تویو نو که په دغه اوښکو کې اخلاص او زمونږ په دغه اوښکو به الله موږ ته بخښنه کوي موږ ته به معافي عفو درګذر کوي او که اخلاص پکې نه بنده به بیا ډیر زیات عملونه وکړي خو هغه عملونه به نامراد وي هغه عملونه به بې مقصده وي هغه به قابل قبول نه وي.
هم د آدم علیه السلام په دې واقعه کې د اخلاص یو واقعه هم مخې ته راغلی ده. آدم علیه السلام یو شان جاړي، د سترګو مبارکو نام مسلسل اوښکې تویږي. په دغه وخت کې د ځنګل یوه اوسۍ راغلله او آدم علیه السلام ته ورنږدې شوله او ورته ووی د هر مخلوق په خوله کې ژبه شته، خو د چا په ژبه کې د ګویایۍ طاقت وي او د چا نه وي. نو دا کومه اوسۍ چې آدم علیه السلام له راغلې ده، د دې په خوله کې ژبه کې الله د خبرو کولو طاقت کېښود او دا د آدم علیه السلام معجزه وه. نو دا اوسۍ ورسره په خبرو ګویا شوه. دا اوسۍ ورنږدې شوه او آدم علیه السلام ته یې سر ور ټیټ که او د سترګو نه اوښکې توی شوې، سلګۍ یې ووالې او آدم علیه السلام ته وی ته د الله نیک بنده یې چې ته جاړې، ستا دا جړه ما له زړه زخمي کوي. نو تا سره زم په غم کې شریکه یمه، ته یوازې نه بلکې زم تا سره تعزیت کومه، ستا په غم کې زه ستا ملګری یم. چې آدم علیه السلام وکتل نور خو څوک هم نو چې آدم علیه السلام له تبه تسلي وکړي، آدم علیه السلام له پام بدل کړي، نور څوک نو، صرف دا یوه اوسۍ راغله او آدم علیه السلام له تسلي ورکړه. نو همدغه اوسۍ باندې د آدم علیه السلام مهرباني او شفقت هم راغی او د دې اوسۍ په شا باندې خپل لاس مبارک راښکلو. د دې اوسۍ په شا چې لاس مبارک راښکه، نو په دې کې خوشبو پیدا شوه، د مشکو خوشبو په دې اوسۍ کې قدرتی پیدا شوه. اوس دا اوسۍ خو د دې ځای نه فارغه شوه او په ځنګل کې نورې ملګرې اوسۍ چې وي هغې له لاړه او هغوی سره شریکه او یو ځای شوه. نو یو اوسۍ هم ورته ګوري، بله اوسۍ هم ورته ګوري او حیران دي او دې اوسۍ نه تپوس کوي چې دا تا کې څه چل شوی دی، تا کې عجیبه خوشبو راغلی ده. وی دې اوسۍ ورته وی چې نور خو ما کې هېڅ هم د کمال نشته، خو دومره ده چې هغه له ځنګل په هغه کناره باندې یو ګټه باندې یو سړی ناست دی، ډېر بزرګ دی او د الله نیازبین دی، بې اختیاره دومره جاړي سلګۍ وخي چې زه پې خفه شوم. نو ورغلم تعزیت مې ورسره وکړه چې ته خفه یې، تا سره زم په خفګان کې شریکه یمه. نو چې ما ورسره تعزیت او همدردۍ اظهار وکړو، نو دغه ولی الله زما په شا باندې لاس راښکه، لاس راښکلو سره سمدستي په ما کې خوشبویي پیدا شوه. نو دغه اوسو وی چې یاره داسې به مونږ هم وکړو، آدم علیه السلام له به ورشو مونږ به هم ورسره همدردۍ اظهار وکړو چې زمونږ په شا لاس راکاږي چې په مونږ کې هم خوشبو پیدا شي. دغه د ځنګل اوسۍ راغلی دي او نمبر په نمبر باندې آدم علیه السلام ته مخې ته راځي او هره اوسۍ ورته وایي صاحب ستا په غم کې مونږ تا سره شریک یو او مونږ تا سره د غم او د همدردۍ اظهار کوو. نو هره اوسۍ به داسې مخې ته تېرېدو، آدم علیه السلام د یوې اوسۍ په شا باندې لاس مبارک راښکلی دی، ټولو اوسو باندې په شا لاس مبارک راښکه، په یوه کې هم خوشبو رانغله، صرف هغه اولنۍ اوسۍ کې خوشبو راغلی ده. علماء دین، علماء اعظام، علماء کرام فرمایی وی دغه ټولو اوسو کې خوشبو رانله، صرف د یوه اوسۍ کې خوشبو راغلی ده. دا ولې؟ نو عالمان فرمای وی دی یوه کې چې خوشبو راغله، نو دا د دې اخلاص طرف ته اشاره ده. په دې اوسۍ کې اخلاص و، ځکه الله رب العالمین د دې اخلاص خوښ کو او دستې آدم علیه السلام مبارکو داغی د برکت دی کې خوشبو پیدا شولا. او د نورو کې اخلاص نو، دوی کې طلب د خوشبو د راتلو، دیوی چې مونږ کې خوشبو څنګه راشي، نه چې اخلاص پکې نو خوشبوم پکې پیدا نشوه. دې طرف ته اشاره ده چې کم بنده نیک عمل کوي په اخلاص سره کوي، نو دغه اخلاص والا عمل دا به قابل قبول وي، الله ته بخوخي. او که اخلاص پکې نوي، نو که د احد د غر نه لوی عبادت او عمل کړي قابل قبول بنی، الله ته خوخ بنی، الله به نه قبلای.
نو آدم علیه السلام په اخلاص سره اوخ کې توی کړی دي د الله د یری جړلی دي او توبه یې وستلې ده. اوس د توبې الفاظ ورلورزینه د توبې الفاظ آدم علیه السلام لورزینه چې خلق د خپل الله مخ ته توبه څنګه وباسي، اعتراف جرم څنګه کوي. آدم علیه السلام لچل نه ورته. نو الله رب العالمین فرمای فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. آدم علیه السلام ته مونږ یو څو کلمات د توبې او خودل داغه په وجم په بیا د رجوع د رحمت موکړو توبم ورله قبول کړه، ګنام ولا معاف کړه. حالان کې د آدم علیه السلام د عمل دا ګناه نه و، خو الله وی چې د په اخلاص سره د توبې وستلو کوشش او طلب وکړو. ما ورته د توبې چلو خودلو، د توبې عمل می ورته خودلو، د توبې طریقه می ورته خودله. نو دغه انسان دی چې کله عمل د خطایت نه اوشي، عمل د ګناه ته نه اوشي، عمل د الله د ناراضتیات نه اوشي، نه دا بنده دی. د تړمبه انسان آدم علیه السلام چې کله دنیا ته راغلی دی هغه په ذریعه الله د توبې چل خودلی دی. دا بنده دی دنه به ګناه کیږي، خو چې دی توبه په اخلاص سره وباسي د دا ګناه به الله معاف کوي. بیا د دا ګناه خو الله معاف کړله، خو دا دومره زمانه چې د په ګناه کې تیره کړی خو غافل وو، د خو نیکۍ نشته په دغه زمانه کې. نو الله رب العالمین دومره مهربان دی، دومره مهربان دی چې الله رب العالمین دې بندله د ګناهونو په عوض کې په عمل نامه کې نیکۍ ولیکي. تیر زمانه کې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي یو نوجوانو هغه به هر ګناه چې وکړه او فارغ بشو نو را بغي او هغه ګناه به ځان له یو رجستر مقرر کړو، په هغه رجستر کې به ولیکله روزانه به ګناه کېده او هغه به رجستر ته خېجوله، روزانه به ګناه کېده رجستر کې به مندرج کېدله. یو ځل نه نوجوان راغی او دوی چې ما خو ډیر ګناهونه کړی دي او دا نننې ګنام پکې لیکم او دا رجسترم بیا لټومه چې زما په دې رجستر کې څومره ګناهونه پر ریکارډ ما راوستي دي. وی هر کله چې کتاب کولو کو او وی قتل پاغي کې یو ګناه هم نه و بلکې خالی کتاب پروتو او دې بنده ته आवाज وشو چې الله هغه ذات ته چې د بندیانو په توبه باندې ګناهونه معاف کوي، د بندیانو په نیکو اعمال او حسنات سره بده او سیئات میټاوي. دې بنده ته پتم نه لګي د چې ما بس نیکی کړی وي، خو د هغه نیکه برکت داو چې الله رب العالمین دنیاوی رجستر چې د ځان له مقرر کړي دا غي نیم د ګناه میټاو کړي، ختم کړي او پاکه کړي وا او د دې بنداغه د ګناه رجستر هغه خالی کړو. حدیث مبارک کې راغلی دی، دا حدیث مبارک ابن ماجه شریف کې ذکر شوی دی، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه وستون کې بندا د ګناه نه داسې پاک دی لکه د چې د سره ګناه کړي قدرم نوي. یو بنده چې څنګه په کوم ورځ پیدا شي او په عمل نامه کې نه ګناه وي او نه نیکی وي، نو دغه شان د دې بندا د مور پاک پیدا شو، نو دې بنده چې توبه وسته داسې شو لکه چې د په عمل نامه کې د سره اړو ګناه شته نه، او ماشوم چې پیدا شي په عمل نامه کې نه ګناه نه نیکی وي. او دا بنده چې په صدق دل په اخلاص سره توبه د ګناه وباسي، نو د الله رب العالمین په حال رحم وکي، ګناهونه ټول میټاو کی، پاک کی، ختم کی، او د چې څومره ګناهونه هغه ټول ګناهونه ورلپنې کو باندې بدل کی. مثال په تور د په عمل نامه کې زر بده او زر ګناهونه، نه چې زر بده زر ګناهونه نه توبه وستا، نو عمدغه زر بده زر ګناهونه خو ختم شو، خو دغه په ځای باندې زر نیکه او زر اجرونه ورله الله اولی کی، ګویا چې د زر نیکه کړی دي. نو انسان ته الله رب العالمین ډیر آسانه کړی دا. ګوره شیطان د اول ورځې نه تر د اخر ورځې پورې څومره ډیر کوششونه وکي، دا بنده به په څه باندې خطا کم، دا بنده به په څه باندې ګناه کې مبتلا کم، دا بنده به په څه باندې دوکه کما، دې بنده نه به په څه طریقه الله ناراضه کم. شیطان اولنې نه تر اخر ورځې پورې د اول وخت نه تر اخر وخت پورې کوشش
کوشش کوي لګیای آخر کې دې درجې ته ورسي چې دا بنده ټول عملنامه د ګناهونو نه ډکه شي، د په عملنامه کې د نیکۍ درک نه لګي، ناګهانه دې بنده ته احساس د ګناه وشي چې ما خو غلطي کړې ده، ګناه مې کړې ده. الله رب العالمین ورته هدایت وکي او دې وی یا الله زما توبه، چې یو ځل په اخلاص سره وی یا الله زما توبه، نو د دا یو ځل اخلاص سره توبه وستل د هغه د ټول شیطان هغه ټول کوششونه هغه ابس کی، هغه کوششونه ضایع کی، هغه کوششونه ختم کی، فضل لاړ شي. شیطان بیا خورې رالی په سر باندې اړی. نن یو مسلمان بنده زما د ټولې زندګۍ محنت ابس کو، نو شیطان بیا هیهات کوي، بیا شیطان افسوس کوي، واویلا کوي، جړا او انګولا فریاد کوي او چغې جوړې کړي چې نن یو مسلمان بنده زما کړي خواري ابس وګرځول او توبه وستا. نو په دې توبه وستلو باندې الله رب العالمین د شیطان ملا ماتوي او د مسلمان په عملونو کې نیکۍ زیاتوي او نیکۍ الله خپل ځان ته قبلوي، الله یې ځان ته نږدې کوي چې په اخلاص سره توبه وباسو او د ګناهونو نه آینده ځان وساتو. لفظ توبې ته وګوره، لفظ توبه کې 4 حرفونه دي. نمبر 1 تی، نمبر 2 واو، نمبر 3 بے، نمبر 4 ہے. دا 4 حرفونه په توبه کې راغلي دي. اوس په دې 4 حرفونو کې ځان له اشارې دي. نمبر 1 تیدا، تیر شوی وخت کې چې د څه بد اعمال کړي دي د هغې نه به دست بردار شي، د هغې نه به ځان وساتي. دا د توبې شرط دی. نو توبه کې 4 حرفونه دي. نمبر 1 تیدا، تے کې اشاره د تیر شوی زندګۍ کې چې څومره ګناهونه دي کړي دي په هغې ندامت اختیار کا، الله ته خپل ملامتیا ښکاره کا او توبه وباسه چې الله بیا به نه کومه. ورپسې واو دی وخت موجوده کې، یعنی انسان چې توبه وباسي نو په دې موجوده وخت کې د لاس په ګناه کې بني، لاس به د ګناه نه پاکي، نو توبه به وباسي، نو بیا به د توبه قبلېږي چې دی وی یا الله زما توبه، نو الله بیا معاف کوي، توبه به قبلېږي. ورپسې دریم حرف هغه د بې ده، باقی مانده زندګۍ کې به دی د نیکۍ کلکه اراده وکړي چې آینده زندګۍ کې به زه د نیکو اعمالو سره مینه لرم او د بدو نه به ځان ساتم. نو د باقی مانده زندګۍ واده یې وکړله. ورپسې آخري حرف د هې دی. نو هې کې اشاره دې طرف ته ده چې دې بنده دغه 3 شرایط په خپله زندګۍ کې راوستل. نو هې کې اشاره دې طرف ته ده چې دې به په هدایت شي، الله به په راه راست باندې راولي، د هر عمل به الله ته مقبول شي او ټول ګناهونه به ورته الله معاف کړي. نو په توبه کې 4 حرفونه دي او د توبې 4 شرطونه دي. نو انسان چې توبه وباسي الله یې معاف کوي او د ګناهونه که د سمندر د زګ نه زیات وي، د صحرا د شګو نه زیات وي، د ونو د پاڼو نه زیات وي، د هر څه نه که زیات وي، الله ته به معلوم وي، انسان یې شمیرلی نشي. خو منده چې یو ځل په اخلاص سره توبه وویستا نو الله رب العالمین به معاف کی، گناہ به ورته وبخي او چې کم کړي ګناهونه دی به ول په نیکو باندې بدل کی. حدیث مبارک کې راغلی دی التائب حبیب الله، توبه وستون کې بندا دا د الله دوست دی. انسان چې گناهونه کوي د الله نه لري او د شیطان دوست ګرځيږي، خو چې بندا توبه وباسي نو د شیطان نه لري شو او د رحمان سره دوستانه شروع شوله، د الله رب العالمین سره دوستی شروع شوه. التائب حبیب الله، توبه وستون کې بنده دا د الله دوست دی. نو توبه وستون کې بنده ته الله خپل دوست وي. تاسو په صدق دل سره زما توبه وباسه، یا الله زما توبه، یا الله زما توبه، یا الله زما توبه. په دې الفاظو باندې چې تا الله را وبلو نو تا ته الله خپل د دوستۍ لاس درکو، ته د الله سره دوستی دی شروع کړله، ته د الله دوست دی، تا ته ولی الله ویلی شي، تا الله سره دوستانه شروع کړه. آینده به د ګناه نه ځان ساتي
حسن بصری رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی فصیح انسان او یو ډیر لوی ولی الله او بزرگ تیر شوی دی او دا د حضور علیه السلام د زمانه سره نږدې تیر شوی دی چې به کلم وعظ کو نو که کافر بناستو مسلمانې دبا او که مسلمان بدعمل بناستو نو فورا توبه تائب بشو د ګناه نه به مخ واړو توبه به وستا او د پلاس به بیعت کو د سره مجلس کې به بیا هر وخت ناستو د مجلس نه تلو. یو نوجوان دی د چې کمی زنانا حسن بصری کر راضی اوس د حسن بصری د کور خدمت کوي نو دغه زنانو کې یو زنانه و داغه یو زوی هغه زوی د مور بزان سره راوسته چې د حسن بصری په درس کې کینا چې د نسوورې سبزده کې دعا بدرته او کې دعا به واخلي الله به د جون خکی برکت او رحمت به الله درکې نه حسن بصری له دغه نوجوان به مور را لېګو او دا نوجوان بدعمل او دی به نه راته نبیا د مور بډیر جړه فریاد کول حسن بصری ته به وی دعا او تکود بو ته دوام کول خو الګ باندې دوام څه اثر نکو سموده دا سراغ لچ بیا دا الګ ظلمې شو او چې ظلمې شو روانو روکو ته لاس واچو نو خلک به بیا په ګیله حسن بصری لراتل او ته به وی چې یاره دا فلانه الګ ته مونږ ته دنګ یو دا عملونه کوي نو حسن بصری به بیا هر څه چې نصیحت او به کو خودي الګ باندې اثر نکاو حسن بصریم ته نظر موړ شو دا الګ په ظلمی توپ کې بیمار او ناجوړ شو وې دونه ناجوړ شو چې اخر کې د ځان نه تمقتی شو او دا تمه پیدا شو چې بس مال خو مرګ را روان دی نو خپل مور ته ویلی چې لاړه شه حسن بصری ته وایي چې زوی خو مې راتلی نشي چې توبه وباسي او ته تر توبه چلوخه خو ته ول لګ مهرباني وکړه راشه د توبه چلوت او خایا حسن بصری را لراوله اوس دا نوجوان بیمار په انتظار پروت دی چې اوس به حسن بصری راشي او ماته به د توبې وستلو چلو خی مور راغله حسن بصری ته مینت زاری وکړه حسن بصری وته فرمایي وی زندگی دغه شان فضول تیر کړي خلک په لړزان کړیو او اوس وای چې زه توبه وباسم چې کله سمو د ځوانې په وخت کې اعمال وته آسان هغه وخت ته تلو چې توبه استوا چې هغه وخت توبه نه استزم ولا نظم پرېږ د چې څنګه مرینو مری دی توبه چلوته نه خم مور ډیر خفا لا جواب خفا زیر را روانه ده او راغله کور دروازه بند کړه نو دې زوی ته په جړه شوې بچی ته به ما نصیحت کو چې سم شته نه سمې دی نن د حسن بصری غوندې شخصیت اغستاره توبه وستل الله ناراضي چې ته چلو خې دومره نفرت درنه کوي بچی دا ټول قصور ستاره دا نوجوان د مور په غیږ کې سر کی دی سترګې اړې راړې د مرګ انتظار کې دی د ځنکدن سلګو کې دی مور ته وی به چې مال حسن بصری د توبې وستلو چل خودلو لرانغي نو ما به الله څنګه معاف کوي مال خو چل ناراضي خو دومره چې بد عملونه مې کړی دي نه چې ز څنګه مړ شم او سترګې مې پټې شي نو ما به نه خخه هم په دې جامو کې خپکه را لپړې واچو په بازار کې مې راکاګه او هر چاته دا आवाज کوا چې څوک د ګناهونو په زندگی تیرې نو اخر کې انجام به دی چې حسن بصری غوندې شخصیت بم د توبې وستلو چل خودلو ولا ناراضي اوس دا نوجوان دی دا الفاظ اووي خودی په ګناه ملامت د توبې وستل غواړي خو چل نه ورزي د نوجوان د خپل توبې وستلو आवाज الله ته داسې مخ کې کړی دی خو چل نه ورزي چې دی وفات شوی دی الته حسن بصری او د شوی دی حسن بصری سره د الله ملاقات شوی دی حسن بصری ته الله په ملاقات کې وی چې حسن بصری ته څنګه زما دوست زما د دوست وفات شوی دی او ته جنازې لنزي شاه په پاسه د خوب نه بیدار شو لاړ زما دوست وفات شوی د جنازه په وکا حسن بصری فورا را بیدار شو او پمنډ منډ راغله د صادر ځان پورې راکاږي او چې راغله د دغه زنانه د کور دروازې ټکولې ده دنه आवाज کیږي سو کې بهر نه جواب ورکړي کیږي حسن بصری ما دنه دا زنانه आवाज ورکړي حضرت تا ته خو ما وی چې راشه نو ته نه راتلې تا د نفرت اظهار کړو او څنګه راغله په تیر وخت زما زوی وفات شو حسن بصری رحمت الله علیه او ته فرمایي و استاد زوی به وفات شوی وي
خو ما ته د الله د طرف نه خوب کې زیارت هم وشو او دا حکم هم راغی چې هغه بنده توبه هم ویستلې ده ما ته خوښه شوې هم ده ما قبول هم کړې ده او د هغه په خپه کې مور پړې وانه چې د هغې نه مخکې وله لاړ شه او دا د زما دوست دی او تم زما دوست دی لاړ شه په هغه باندې جنازه وکړه او د هغه بېعزتي ونه شي چې مور ورته خپه کې پړې وانه چوي. ګوره دی کې دا سبق زمونږ د پاره پروت دی چې مونږ او تاسو لا په ګناهونو باندې توبه ویستل پکار دی په هر انداز کې په هر طریقه چې خپلو ګناهونو باندې ندامت ته اختیار کو او الله نه د معافي وغوښتله الله به د خامخا معاف کوي. الله رب العالمین نه دا سوال دی دا دعا دا التجاء دا مناجات دی پروردګار زمونږ په ګناهونو قلم د عفو راکاږه او زمونږ لوی واړه صغیره کبیره پټ او ښکاره ټول ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الٰه العالمین زمونږ په عملنامه کې څومره ګناهونه دي هغه معاف کړي او زمونږ د نیکو اعمالو سره شوق پیدا کړي. په آخر وخت کې په ژبه دا کلمه راولې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.